الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وكذلك أنزلنا إليك الكتاب فالذين آتيناهم الكتاب يؤمنون به ومن هؤلاء من يؤمن به وما يجحد بآياتنا إلا الكافرون سورة العنكبوت یوستم سپارہ آیت نمبر 47 مخ کے لون تفصیل دور پدیش ہو ترغیب الی القرآن چه امتحانات راضی و مومنان باندے داغی علاج خی اگر جکل امتحان راشی امتحان وی سخت سڑے پریشان کئی داغی علاج کئی تاوان تکلیف راشی مصیبت راشی پریشانی راشی دا فطرت دے انسان چکل تکلیف راشی لے خپل تکلیف چال اخکار کئی خپل خپلوان لا غم پی راشی نا خپلوان سر غم کی شریک شی خادی راشی پائے کی خپل خپلوان ناغون شی نو قرآن کریم دے علاج خی چکل تابان امتحان راضی نمون زیاد کوا نبی علیہ السلام بانبا چی مصیبت زیاد شو نمون بے زیاد کولو دانگی امتحانات راضی نمون زیاد کوا قرآن زیاد لولا تجربہ مضبوطی گی الا بذکر اللہ تطمئن القلوب سورہ رات کے 38 آیت کی ہوئی خبردار کتاب دا اللہ مضبوطی کے ضرورنا نو اسنا چیتا صرف پل اجت و ضرورت پارا دا دنیا قرآن وے اور آخرت تپارے نوے ند قرآن ویا مسکوا دنیا کا رنہ تعالی آسانی اور آخرت کا رنہ تم اللہ آسان کی نالاوی سنگا چھے پخوانو انبیاء علیہ السلام تمی کتابنا لے گل لو چتاتم قرآن میں رو لے گلو وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابِ دارنگی را لے گلے مگتا تا قرآن اللہ وی دا زمان کتاب دے دا زمان کتاب دے مارا لے گلے دے داو منا دے تلاوت کوا پدے ځان پویا پدے عمل کوا اللہ پدے خوشحالی گی
اللہ پا خپل کتاب خوشحالیږي او انزلنا الله ما را لګلې دي. سورہ نساء کې یو ځل 15 آیات کې وایي 105 انا انزلنا الیک الکتاب بالحق لتحکم بین الناس بما اراک اللہ. دا سورہ نساء کې د بادشاہ او د عوامو ترمنځ چې کله اته احکام ذکر کړي نو د اتم قانون دی چې کله ملک فتح شي مسلمانانو په اختیار کې وي نو قانون به بیا ستاسو قرآن او سنتي. پاکستان کې خو قرآن سپریم لا دا او په آئین کې دا الله دې په عمل کې راوړي دا چې حاکمان الله په موږ مسلط کې چې عملی شکل کې دا نافذ کی لیکلو کې ہوشتا دے کتاب کې استا آئین کې استا 1973 او چې عمل کې راشي انا انزلنا الیک الکتاب یقینا غنا لګلې دې تا کتاب قرآن بالحق د پاره د سرګندولو دا کو بالحق پرشتیا سره پارا د سرګندولو دا کو سره پارا لتاکم بین الناس دیر پارا چې فیصلو کې تا پمین د خلقو کې بما اراک الله پا باندې چې هودنه کړی دا تا الله ولا تکن امکیگا للخائنین د طرفا د خیانتګرو یا د پانا د خیانتګرو خصیم جګړمار جګړې مکوا خیانتګرو طرف نه باقی پاتې شو ګناه نه څوک پاک نه دي. انبیاء علیهم السلام معصوم دي صحابه کرام رضوان الله تعالی علیهم اجمعین محفوظ دي آی که سکو ته نه کړی دي نا الله تمام کړی رضی الله عنهم ورضوا عنه رضی دی الله دینو او دای رضی دی الله نو رضی دی الله دینو د صحابه کرامو نو رضوان الله تعالی علیهم اجمعین اين الله رضی دی رضی الله عنهم ورضوا عنه راضی دے اللہ دینو دے راضی دے اللہ نام. باقی دیکھا نور چې څومره انسانان ټول ګناهګار دي پاک نشته ګناه نه نالای ما قرآن نو لګلو سره پارا لتاکم بین الناس ډیر پارا چې فیصلو کې تو په من د خلقو کې بما اراک الله پس وهم داغی چې خودنا کړی تا الله. دانګي سورې مائده کې بیا درې ځلې وایي چې الله په کتاب فیصله کوا. سورې مائده کې 15 آیت نمبر 44 تم کې وایي ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون ومن لم يحكم بما أنزل الله اچھا فیصلو نکلاو پا کتاب باندې چرا لګلې دې الله فأولئك هم الكافرون ندا کسان دې کافران. بیا 45 نمبر آیات کې وایي مائده کې 15 ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الظالمون او چا چې فیصله نکاو په کتاب د الله نو دا کسان هم دي ظالمان. بیا وسره تمات کې وایي ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الفاسقون
او چاچی فیصلہ نکاو پا کتاب ڈالنا فاولئک لا کسان هم الفاسقون هم دی نافرمانا ما تونکن حکمنو دا اللہ نیو دیوی چی فیصلہ دیونکا دا اللہ پا کتاب نو فاولئک هم الکافرون دا کسان هم دی کافران بیاوی چی فیصلہ دیونکا دا اللہ پا کتاب فاولئک هم الظالمون دا کسان هم دی ظالمان او بیاوی فیصلہ دیونکا پا قرآن نو فاولئک هم الفاسقون دا کسان هم دی فاسقانو یعنی ما تو انکن حکمنو دا اللہ نو سو مطلب سو یو دیوی فیصلہ دیونکا کافر شوی بیاوی فیصلہ دیونکا پا قرآن ظالم شوی بیاوی فیصلہ دیونکا پا قرآن فاسق شوی گناہگار شوی اس مفسرین بیارہ دی مطلب بیانی کہ مطلب اس سے دے تفسیر ماوردی النکت والعیون دا امام ماوردی رحمہ اللہ دویم جلد 143 کے حوالے کی النکت والعیون دا تفسیر نم دے اور لکل امام ماوردی رحمہ اللہ تفسیر ماوردی بانی مشہور دے لکھی دا سورہ مائدی دی درو آیاتون بانی اغلی کی 44 45 اور 47 وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ جَاحِدًا بِهِ سوچ فیصلہ نہ کئی پا کتاب چا اللہ را لے گلے خود جاہدن بھی انکار کو ان کے پدے باندے انکار کئی قرآن بانے فیصلہ نہ کئی قرآن نے انکار ہم کئی نو چی انکار کئی نو فہو کافرن تے کافر دے اوبیا لکی وَمَن لَّمْ يَحْكُم مُقِرًّا بِهِ فَهُوَ ظَالِمٌ فَاسِقٌ اوزو کی فیصلہ نہ کہ پا قرآن وہ انکار تینا نہ کئی وَمَن لَّمْ يَحْكُم مُقِرًّا بِهِ فَهُوَ ظَالِمٌ فَاسِقٌ سو کی فیصلہ نہ کئی پا قرآن انکار نہ کئی دا قرآن صرف فیصلہ پہ نہ کئی او منیے ندا ظالم دے و فاسق دے بیاویم تفسیر ماوردی لکھی من لم يحكم بما انزل اللہ جاہدن بھی فہو کافر سو کی فیصلہ نہ کہ با قرآن اور انکار ہمتے نہ کئی انکار کئی دا قرآن نہ فہو کافر دے کافر دے اور بیا لکھی ومن لم يحكم مقرًا بھی سو کی فیصلہ نہ کئی با قرآن خدا حقانیت اقرار کئی انکار تین نہ کئی مقرًا بھی فہو ظالم فاسق ندا ظالم و فاسق تے دارنگی بیا لکھی زاد المسیر کی ابن جوزی رحمہ اللہ دویم جلد 366 کی لکھی من لم يحكم بما انزل الله جاهدا له وهو يعلم ان الله انزله كما فعلت اليهود فهو كافر سو کی فیصلہ نہ کئی پا قرآن اور دا قرآن نے انکار کئی وهو يعلم ان اللہ انزلہو اور دے پوئی گی دا قرآن اللہ را لے گلے دے اور بیا پہ فیصلہ نہ کئی انکار تے کئی قرآن نے انکار کئی فیصلہ پہ نہ کئی انکار تے نہ کئی اور دا لپتے چی دا اللہ را لے گلے دے کما فعلت الیہود لکسنگ چی یہود بکول نفو کافر
दे काफिर शो कुरान इनकारम कई और फैसलम पे न कई डालेंगे बिया लिखी जाजुल मसीर है जाजुल मसीर की इब्न जुज़ी रहमहुल्लाह बिया और मसीर लिखी वमन लम यकुम बिही मेलन इलल हवा मिन गैर जुहूदिन फहुवा ज़ालिमुन व फासिकुन सो के फैसलन कई कुरान मेलन इलल हवा ख्वाहिशात त मेलान कई मिन गैर जुहूदिन इनकार न कई ख्वाहिश पसी फैसला पे न कई और इनकार न कई कुरान फहुवा ज़ालिमुन व फासिकुन दा जालिम दे और फासिक थे दाएंगे तफसीर तबरी लसम जिल्द 358 की लिखी मल्लम यकुम बिमा अंज़लल्लाह जाहिदन बिही फहुवा बिल्लाहि काफिरुन चाचे फैसलों का कुरान बांधे इनकार को उनके कुरान तो कुरान ने इनकार कही फहुवा बिल्लाहि काफिरुन दे पर अल्लाह बाने कुफर कही दे काफिर शो डालेंगे तफसीर कुर्तबी लिखी इब्न मसूद और हसन तईन नकल कई हियामतुन फी कुल्ली मन लम यकुम बिमा अंज़लल्लाहु मिनल मुस्लिमीन वल यहूद वल कुफार मुअतक़िदन ज़ालिका व मुस्तहिल्लन लहू फअम्मा मन फ़अल ज़ालिका व हुवा मुअतक़िदुन अन्नहु दे अकीदा साथी चिदा कार चीजें नुदा रवा दे यानी इनकार कई इनकार ते न कई नुबिया काफिर दे और के इनकार न कई फैसला भी न कई नुफाहुम मिन फुस्साक़िल मुस्लिमीन व अमरु इलल्लाह ताला इंशाअ अज़बहु व इंशाअ गफ़र लहू तफसीर क़ुरतुबी लिखी पगम जिल सब 190 की चिदा टोलते नमरा दिखागा जानता मुसलमान वही और इनकार द कुरान न कई काफिर सो मुसलमान भी कि यहूदी का नफसाराई कुछ इनकार द कुरान न कई न वो काफिरुन और के इनकार से न कई सिर्फ फैसला पे न कई ना फासिक शो फहुवा मिन फुस्साक़िल मुस्लिमीन व अमरु इलल्लाह ताला इंशाअ अज़बहु व इंशाअ गफ़र बिया ذکر अल्लाह तस्पर ले शे दे द अल्लाह को खदा अजाब और कई और माफ कई नुचे इनकार ते न कई द कुरान ना नु काफिर दे काला खबर और चे इनकार न कई सिर्फ फैसला पे न कई ना व्या फासिक और जालिम दे रुदादरे वाला तू नवलात कोई वमन लम यकुम बिमा अंज़लल्लाहु और चाचे फैसला न कहो पा किताब ने चला लेके दे अल्लाह जाहिदन बिही इनकार के कुरान ने इनकार के फौलाइकुमुल काफिरून ذاك सामने काफिरान ब्यावई वमन लम यकुम बिमा अंज़लल्लाहु चाचे फैसला न कब किताब डालना और इनकार न कई सिर्फ फैसला पे न कहने फौलाइकुमुल ज़ालिमून ذاك सामने ज़ालिमान ब्यावई आयत 47 की वमन लम यकुम बिमा अंज़लल्लाहु चाचे फैसला न कब किताब डालना और इनकार न कई फौलाइकुमुल फासिक कुरान ने इनकार न कई
صرف فیصله پې نه کوي فاولئک هم الفاسقون دا کسان دی نه فاسقان دی نه ماتونکي نه حکمونو د الله دارنګه سورې اعراف کې آیت نمبر 26 وګورئ شپږم آیات سورہ آراف آیت 26 یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا ولباس التقوى ذلك خیر ذلك من آیات اللہ لعلهم یذکرون یا بنی آدم اے اولاد آدم علیہ السلام قد انزلنا علیکم تاکہ سلام پینا کری منگا تاسو تا انزلنا خلقنا وزلت انزلنا کده چه قرآن تا انزلنا راسی انا انزلنا اللہ وی من قرآن نازل کرے دے جبرائیل علیہ السلام وحی روڑے دا سورہ بقرہ کی وہی آیت 57 میں کی فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَىٰ قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ یقینا روڑے دے قرآن نرو نازل کرے دے قرآن نرو عَلَىٰ قَلْبِكَ استا پر زبان دے اور سورہ اعراف کی سے انزلنا وہی یا بنی آدم اے اولاد آدم علیہ السلام قد انزلنا علیکم لباسا تاکہ سرا پیدا کری دیمگا تاسو تاو لباسا جامع نزلتا انزلنا پمانا خلقنا دے جامع مدر پیدا کری یواری سواتکم چی پٹائی بدننا تاسو وریشا اور سامان در ڈول دے زیب الزینت دے چی زینت پی باندخ کانا کے ځان په خیسته کې ځان خیسته کې په جماعي رجامي دو فائدې دي جامه سړی چې کپڑے چې بدن په پټي یو لباس یواري سواتکم تاسو بدلونه پټوي په دې وریشا او د پاره د زینت سامان د زینت ته نو کپڑے چې سړی جوړي څوک درځي دی وای داسې کپونو کا داسې کالرو کا چې خیسته ښکاري نو بدنم په پټای او خایسم په حاصلې امام مالک رحم الله وجه درس کې ناستو صفا کپڑے به واچولي او عطر به ولګول چار دوی چې ته دونا زوی کې ودونا خوش بیان لګي نو امام مالک رحم الله او ته سورہ اعراف دا 32 نمبر آیت وی قل من حرم زینت الله التي اخرج لعباده وچا حرام کړی دی زینت الله خیر الله التي هو اخرج لعباده چې حلال کړي او خلې دی یعنی حلال کړي دی پانا د بندګانو خپلو الله زیب زینت نه حرام کړي الله وی ما هو جمع پیدا کړی دی پالا چې تاسو په بدن پټ کړئ او خیس په حاصل کوله باس التقوا ذالک خیر او جمع التقوا دا غوړه د تقوا لباس دا غوړه دی او دعا چې سړی وی کله چې نه جامې واچي نادی شریف کی راځي دا حضرت عمر رضی الله تعالی پر روایت باندې نبی اسلام دا دعا خولدا چې کله تاسو نه جامې واچوي دا دعا وای الحمدلله الذي کسانی ما واری به عورتی واتجمل به فی حیاتی دا خدای ټول صفاتونه ټول خاص الله ذات لرنی چې موږ له جامې راکې چې ما په ځان پټ کو خپل عورت میں بھی پڑھ کو جان میں پڑھ کو وَتَجَمَّلُ بِهِ فِي حَيَاتِي اور جمال حاصلو ما خیص حاصلو ما پخفل جن کی
دا معرف القرآن ذکر کړي دریم جلد صفحه 534 کې دا حدیث نو سره چې ځان پاکي الطهور شطر الایمان نبی علیہ السلام فرمایي پاکی دا نیم ایمان دی نو الله بل به تکلیف نه ورکه نو اصل کې دا سره چې پاکی جامعه چې نیو خو الطهور شطر الایمان نیم ایمان دی پاکی او بل دا چې دته خپل ځان نه ښکاري ټوله نو چې بل سره وته وګوري نو چې سخاوي د نسخه بوینځي نو بل ته نه مخړی دغه کله چې معده خرابوي د خولې صفائی سره نه کوي مسواک نه وي ټوت پیسټ نه استعمالي برش نه استعمالي مسواک نه کوي نو خولې نه بوینځي معده خرابوي حاجمه خرابوي نو خولې نه بوینځي دې خبرې کوي بل سره نو دته پته نه لګي و دغه خولې دا بوی دا بل لذي ناغه باندې بدلږي له تکلیف نبی اسلام او د بوی شي هغه باندې بدلږي دا که وګ چې دنو دا سړی خوري بیا خولې نه بویږي او پښتانه وایي چې وګ نه خوري نو خولې نه ودی بوی نه شي نو د بوی والا شي دا نبی اسلام نو خوخه نو چې تاسو نه ګنده بوینځي ښه نو بل تکلیفي نو بل تکلیف ولې ورکه تا ته پته نه لګي دا چې سړی پاکي کپڑے چې ځان صفا کوي نو چې نور خلک وته ګوري نه خوشاله شي او چې تاسو ښه صابوین نه دي نه بدل نفرت کوي دا بلم تکلیف ورکول شو بل تکلیف مو ورکوا ځان صفا ساته کپڑا صفا ساته چې بل ته ګوري چې خوشحاليږي چا خوان کوي چا تانه تپوسو کیتا چې تا ته ګوري ستا پاکي جامې چولی پاکي کپڑے دی چولی نو چا ته ګوري نه خوشحاليږي او چې دا ښه کپڑے چولی ښه بویند نه زی بل تکلیف کنا مخ نه ناړي ځان صفا کا قران ته ټول چلونه خي دانګي سورې یونس کې یو لسمه سپاره کې آیت 94 میں کې وایي الله وی دا قران د مارا لګلې ده دا زما کتاب دی آیت نمبر 94 فین كنت فی شک مما انزلنا الیک واسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك لقد جاءك الحق من ربك ولا تكونن من الممترين فإن كنت في شك كيت فشك مما داغنا انزلنا إليك ذلك لمغتاتا فاسأل الذين تفوزك ذاك سارنا اللوي انزلنا مارا لے گلے منگرا لے گلے دا قرآن فاسأل الذين يقرؤون الكتاب فاستفوزك ذاك سارنا چلو لے کتاب من قبلك موقنستانو توخی نلو لی توخی وینا چی تی وینا تالو صفتو لگی خوراکی سڑے کئی ناغل پتر کی چی دا خوراک خری دا خراب دا دی خوان خری دا خوان کئی مزہ کئی دا نرے دا طاقتور دی دا نرے نو چی تو قرآن وینا نو تا سبسو پتو لگی تبیا چی سو کلونی ناغن لگتا پوسو کا فاسأل الذين يقرؤون الكتاب فتفوز کدا کسانو چلو لی کتاب چې قرآن لولي هغه نه تفوز کا سونه خون کوي سونه سره زړه خوشالي کی سونه زړه اطمینان راځي الا بذکر الله تطمئن القلوب خبردار په کتاب د الله مضبوطیږي زړه مضبوطیږي په قرآن خون کوي چې قرآن وي نو قرآن الله و چې ستاره مطلب کارونه نه غلې وي او نور بیا پرې دی سورہ حجر کې سوال سمجھ پارا آیت 90 یو کم نبی علیہ السلام تعالی وی وقل انی انا النذیر المبین کما انزلنا علی المقتسمین الذین جعلوا القرآن عزوین
فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون وقل أویا اے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام انی انا النذیر المبین یقینا ذا یرا درکون کے مخکانو تاسو یروما د الله د اعظم نو چې تاسو شرک کوئ نو تاسو یروما شرک نن توبه نه کړو جهنم ته بلاسي بدعت نه توبه نه کړو الله به سزا درکړي شریعت نه خلاف کانو کو سزا به درکړي د شرک باقاعده باندې لاري جهنم ته بلاسي نبی اسلام تعالی وی دیته وایا وقل اویا انی انا النذیر المبین یقینا زین درکون کې ما کارو کما انزلنا علی المقتسمین لکه څنګه چې را لګلمګه پاتقسیم کوونکو باندې الذین ها کسان جعلوا القرآن چې ګنزول دې قرآن اویزوین پانه پانه د مطلب خبرې ځان لپاره وی او نورې پرېږدي الله وی فورم بکاو پس قسم می پرمستاو لنسألنهم خاقا تپوز بکمگا ددینو اجمعین طولنو اما کانو یعملون داغی منصر کولو دی خو نپویگی قرآن بانزان نپویگی نو اللہ وی نبی علیہ السلام تا صاحب بیانو تو که فزدہ بما تو مرو پس صاحب بیانو کاؤ پابانی چوکم کولے شیطاتاو وآرزان المشرکین مخوانا د مشرکانو نام وآرزان المشرکین مخوانا مشرکانو نام قرآن والا بیان کاؤ سر پارے بیان کا قرآن والا بیان کاؤ سورہ نحل کی وئی آج 44 سلور سوریتم کی وانزلنا الیکا ذکرہ لتبین للناس ما نزل الیہم ولعلهم يتفکرون وانزلنا الیک الذکر اور لګلم غتا تا قران ذکر د قران نوم دی ان نحن نزلنا الذکر سورہ هجر نحم آیات 16 سمجھ پارا کی ہوئی ان نحن نزلنا الذکر سورہ نحل کی وانزلنا الیک الذکر اور لګلم غتا تا قران سره پاله تبین للناس دینا پانا چوازے بیان کے خلق ہوتاو ما نزل الہ ما چرا لگلی شوی دی دیتاو سنا پانا میرا لگلی دے ولعلکم یتفکرون او خواقاو چرائی فکر نکانو عقلی سوچ نکانو عقلی او خواقا چی دی سوچ نکانو عقلی فکرو کی با قرآن کی ولعلکم یتفکرون او خواقا چی دی سوچو کی با قرآن کی سورہ نساء کی بھی آیت باسی کی ہوئی افلا تدبرون القرآن آیت سوچنا کی با قرآن کی سورہ نساء آیت باسی دواتیم کی ہوئی افلا تدبرون القرآن آیت سوچنا کی با قرآن کی تدبر در فهم نرستو کی یو کار بانے تو پوری کی نسوچ پا پکیو کی کمپیوٹر درجی نو پروگرامون او پکی جوڑ کی او چې درځي نه تو په بیا سوچ څنګه وکي زکه خو به زکه دا خو در باندې فرض دی سورہ قصص آیت 85 کې وایي ان الذی فرض علیک القرآن لرادک الی ما یقینا هغه چې فرض کړي پتا باندې قرآن هغه په پکې تازه د واپس کېدو تا د کول خو در باندې فرض دی ځکه وایي سورہ نساء آیت 82 کې افلا تدبرون القرآن آدھے سوچنا کہ با قرآن کی سورہ محمد بگشتم اسپارا آج 24 کی وہی سلیسم کی افلا تدبرون القرآن ام علی قلوبنا اقفالوا آدھے سوچنا کہ با قرآن کی ذکر کی کہ ام علی قلوبنا اقفالوا ام پا منا بلکہ ظلونو ددائیتاو تالی لگی دلیم ظلون مقفل دی ظلون تے تالا لگی دلی دا قرآن دننا داخلی کی نا اور نبی علیہ السلام تعالیٰ وی سورہ بقرہ آیت 97 میں کی فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَىٰ قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ یقیناً روڑے جبرائیل علیہ السلام دی قرآن لرو عَلَىٰ قَلْبِكَ استا پر زبان دی بِإِذْنِ اللَّهِ حکم دا اللہ او قرآن اللہ صلی اللہ علیہ گلے دی
सूरह नाल आयत 64 की वही सलोश पे तके वमा अंज़लना अलैकल किताबा इल्ला लितुबय्यिना लहुमुल्लज़ी इख्तलफ़ू फ़ीहि व हुदन व रहमतन लिक़ौमिन युमिनून वमा अंज़लना अलैकल किताबा ताबाने कुरान इल्ला लितुबय्यिना मगर तेरा पाना चिवाजे बयान किलाम देता अल्लज़ी मसली इख्तलफ़ू फ़ीहि कि इख्तिलाफ करे दई पदे के वह दन हिदायत व रहमतन और रहमत मेहरबानी ना लिक़ौमिन युमिनून पाना कौम मोमिनानो कुरान अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि दे दिल अलैहि दे लगो उरा सूरह नहल के हाँ सूरह नहल के आज 65 की वही 65 पे तके इन्न फी ज़ालिका लआयतन लिक़ौमिन यस्मऊन यकीनन पर ये कुरान के खाखा दलील सब लिक़ौमिन यस्मऊन देर पारा चे हाँ द पारा कौम चे वके दी दे कुरान ताओ चे कुरान तो वके दी चे वक देखी हो बिया आयत 67 की वही इन्न फी ज़ालिका लआयतन लिक़ौमिन याक़िलून यकीनन पर ये कुरान के खाखा दलील लिक़ौमिन याक़िलून पाना कौन चे अकल न कार आखली कि वक्त देवता के हो न ब्या पके सोच पाओ के न चे सोच से को न ब्या आयत न तर की वही इन्न फी ज़ालिका लआयतन लिक़ौमिन यतफ़क्करून यकीनन पर ये कुरान के खाखा दलील लिक़ौमिन यतफ़क्करून पाना कौन चे फिक्र न कार आखली अल्लाह वक्त वाला केक दाओ अकल में न करे सोच पके उकाओ अकल में न करे फिक्र पके उकाओ हाँ नो सूर्यान कबूत के जगह वकज़ालिका हम नारंगी अंज़लना रले गले गले कल किताबा ताता कुरान वल्लज़ीना आतैनाहुमुल किताबा फसाक सांच वर क्रेम गदैता किताबा यानी फहम न किताबा वे न कुरान युमिनून बे ईमान ओड़ी बने कुरान बांधे वमिन हाउलाइ बाज़ ज़े कसानुना मनासु की युमिनु बी ईमान ओड़ी बने कुरान बांधे और बाज़ इनकार कही वमा यजहदु और इनकार न कही भी आयातिना वयतनुज़ुमगा इल्लल काफिरून मगर काफिराना वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।